سوک او یا زر کرتا لا الہ الا اللہ اوئی او یا زر کرتا نو اللہ بولا جنت ورک او کدی دا جہنم مستحق دے جہنم تا تلے دے نو اللہ با دا جہنم اغا سزا و تماف کیو جنت دے تبے کی او کدا بل چا دا پارا دے ہوئے او اغتا دے بخا نو که اغا جہنمی ولی نبی نو اللہ پاک باغم جنت تا کی زمان دا حدیث یو کتاب دے مشکات شریف او داغی یو شارح دے مولا علی قاری وتوی داغی یو کتاب دے مرقات اغی کی یو واقع نقل کرے لوی عالم تیر شوی دے ابن عربی اغوی که دا حدیث میں دا نظر نلان دے شنو ما زان لم او یا ذر کرتا ہوئی او چکم من از دے وارثانو اغیلہ میں موئی او بیا می داسی یو دودری نصابا او یا ذر کرتا یو اوی بل میں اوی بل میں اوی لکی میں ساتل چې ځکه زما پکار شو که چې د بل مسلمان پکار شو وی زمون په ګاون کې یو الکو هغه په صاحب کشف مشهور چې دا د کشف خاوند کشف دی ته وی چې دا کوم شی په عامو زمون په سترګو په نظر نه راځي نو د نیکانو خلکو ته الله په لکه چي هغه یې د زړه په سترګو ویني کوم شی چې لري وي د نیکانو خلکو ته الله را نږدې کوي په الله خبردار وی د یو الکو وی خلکو به چې دا د کشف خاوند دی دته دا بعضې پټ څیزونه هم الله ښایي ایمان نه منله وی یو ځل چا ډوډۍ کړې وه وی هغه دعوت کې زم ناست وم او دغه هلک هم ناست وی دې کې هغه هلک په ژړا شو ډوډۍ په دوران په چغو چغو یې وجړل او داسې وجړل چې مونږ هم خفه کړو خامخا چې یو مسلمان وجاړي نو بل مسلمان ورته خفه شي مونږ هم خفه کړو او په مجلس کې چې کوم خلک ناست وو هغه هم خفه کړل وی ما ورته چې هلکه ولې جاړې وی مور مې په جهنم کې ولیده دوس کشف الله دغه الک جهنم او مور متوقله چې خپل مور مې په دوزخ کې ولیدا چې غرغنډي په بلیږي ابن عربي وی ما پړه کې او یا زره خو مې ویلي خو پړه کې پاتلی او چاته مې غږ نه کړی وی په دې ځل کې مې پټ دغه سړي الک مور ته وبخل وګ نو مې چې الله د دې الک مور په جهنم کې پرته ده او ما او یا زره کرت لا اله الا الله ویلې الله ما د دې الک مور ته وبخل تیرے جہنم نو باسی خو پا مجلس کی میں سوکم کوئی نقل چپ پڑھ کے میں ہوئی اللہ کو پڑھو خبردار دے اللہ علیم بذات الصدور وی چدا میں سنگا ہوئی وی لک سات پس غالک پا غروڑا کی پا خندا چو آغا اوخ کے بند نکلے پا خلط خان دی خوشحال دے ریمون ورده جا لکلا خان دے والے وی عجیبا کمال میں اولی دے سری اولی دے وی اس میں لک سات مخ کی مرد جہنم پا غرغندو کی اولی دے او اوس می یو منټ مخکې هغه د جنت په باغونو کې ولیدل الله د جهنم نه وویستلو جنت ته بوتلو جنت په باغونو کې لګیا د چکرې وي نو خوشحاله د اشنا یو سکند مخکې مې جهنم کې ولیدا او لږ ساعت مخکې مې اوس په جنت کې ولیدا او مې خندل ابن عربي وایي لوی عالم دی وی بس دوه خبرې راته معلومې شوې وی یو خدا چې ما نه منله چې د دې سړی د هلک د کشف خاوند دی نو دا راته معلومه شو چې دی د کشف خاوند دی پتہ ولګېدله او بل د دې حدیث هغه رښتینوالی راته معلوم شو ځکه ما خو چا د په خولې غږ نه و کړی چې نبي علیه السلام مبارک فرمایي چې چا دپاره دی هم لوسته نو هغه بیا د جهنم نه الله وباسي نو ما خو هغه هلک ته نو ویلې چې ما ستا د مور دپاره دا بخلي دي پړه کې مې ورته وبخل نو د حدیث رښتینولي راته د هلک د کشف نه معلومه شوه او د هلک دا کشف راته په دې حدیث معلوم شو د حدیث د وجې نه ما ته پته ولګېده چې د هلک رښتیا وایي ځکه ما خو کلمه وبخله اته څه خبر دی ګوره که نه مورې دته کشف کېږي مورې په جنت کې ولیدله او د هغه د کشف د وجې نه دا هم راته پته ولګېده چې دا حدیث هم د نبي علیه السلام رښتونی الله پې د جهنم نه انسان جنت ته وباسي کشف داسې یو شی دی رونو نیکانو اولیاو بزرګانو علماو صالحینو ته راکېږي